اویا زره کسان دا به الله رب العزت د قیامت په ورځ به حساب به کتاب چې د جنت ته داخل کی. صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فرمای چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ زما د امت نه اویا زره کسان بغیر د حساب او کتاب نه جنت ته داخل کی. او دغه اویا زره کسانو کې به یو څلور خاص صفاتونه وي. هغه صفاتونه څه شي دي؟ څلور صفاتونه دي. کم مسلمان کې چې دغه څلور صفت وي الله رب العزت په د قیامت په ورځ به حساب او به کتاب جنت ته داخل کی. اولنې صفت فرمایي چې هغه بنده چې هغه د بل چانه د دم مطالبه نه کوي. په دې خبره کې لږ تاسو به احتیاط دا کوئ چې بعضې خلک داسې وي چې هغې ته د دم ضرورت راشي نو که خپله نه درځي یو عالم یو نیک بنده ته تلی شي اجازت دی، خو بهتره دا ده چې ته پخپله په خپل ځان باندې دم واچوې. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن دا الله رب العزت د شفا کتاب هم ګرځولی دی. قرآن شفا ده. په قرآن کې الله رب العزت شفا اچولی ده. نو بهترین خلک هغه دي چې هغې خپل ځان په خپله دمی. څه تکلیف در باندې راغو سورې فاتحه وپیرې ووایه خپل ځان باندې چوپ کړه. خو دا یاد ساتئ ښه دلته کې مونږ د دم نفي نه کوو چې یاره تاسو بلکل یو عالم ته نشئ تللی چې هغه تاسو دم کي، یو نیک بنده ته نشئ تللی چې تاسو دم کي. جایز دي دا یاد ساتئ، خو ځان بچ کول ته بهتر دي، ځان په خپله دمول چې دي دا بهتر دي. او دویم چې دا بعضې خلک وي که نه پالیتوب کوي، لکه پالګر وي. پالګر څنګه وي؟ هغې په پال باندې د هغې عقیده جوړه شوي. لکه مثال سهار راپاسېدو پنسۍ الټه شوې ده، یاره زما نن سهار پنسه الټه شو زما ټوله ورځ به ګډوډی. یا یو سړی مې وکتلو د هغه مخ سپېره دی او دا سپېره سړی دی او د مخ د کتو د وجې نه به زما نن ټوله ورځ ګډوډی. اوس مخ چرته سپېره شو؟ انسان چرته سپېره شو؟ یا دغه رنګې زما سترګه ورپېدله، ګسه سترګه مې ورپېدله نو نن به ټوله ورځ زما ګډوډی او مشکل را روان دی. قارغه وچغېدو، اکثر په ښځو کې دا مسلې ډېرې. قارغه وچغېدو سپېره میلمه به راځي یا څه مصیبت را روان دی یا څه تکلیف را روان دی. نو دغه قسمه خبرو نه بچ کېدل دا ډېر لازمي دي. دا یاد ساتئ په شریعت کې د دې هېڅ حقیقت نشته دی. هغه خلک په دغې اویا زرو کې به هغه خلک هم شامل وي چې هغه د دغه څیز نه ځان ساتي. او دریم د اور د داغ نه ځان ساتل. مخکې زمانه کې به وایي د دې اور داغ به لګېدو د زخم دپاره د څه بیمارۍ دپاره به لګېدو او دغه داغ لګول چې دي دا جایز دي، دا جایز دي، خو ځان بچ کول د دې نه چې دی دا افضل دي، دا بهتر دي. اوس هم د اور داغونه لګي قسمه قسم خالونو دپاره د ډیزاینونو دپاره، دا زنانه هم لګوي سړي هم لګوي. نو دا بلکل منع دي په شریعت کې. دا کم قید چې مونږ ولګولو دا خو د هغې چا دپاره و چې هغه به بیماران شو، د بیمارۍ دپاره به داغ لګېدلو. نو هغه داغ جایز و خو د هغې نه بچ کېدل چې دي دا بهتر دي. او څلورم په دغې اویا زره کسانو کې به هغه خلک وي چې هغې الله رب العزت ته ځان سپاري. کوم خلک چې الله رب العزت ته ځان سپاري الله رب العزت په د قیامت په ورځ به حساب به کتاب جنت ته داخل کړي. په دغه اویا زره کسانو کې به الله شامل کړي. الله دې موږ او تاسو هم پکې شامل کړي. دې سره سره ګورئ د اعمالو پابندي هم ګورئ ضروري ده. 5 وخته مونځ، الله حکمونه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په دې باندې ځان برابرول پکار دي. داسې به نه کوو چې مونږ یو حدیث واورېدو په هغه حدیث کې څلور دا خبرې راغلې وي چې یاره د دې څیزونو نه به ځان ساتي او باقي نور اجازت دی چې هر څه کوئ. داسې نه دي. ګورئ څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، څه چې الله فرمایلی په دې به ځان برابرو. د هغې نه علاوه دغه څلور صفات دا به په خپله زندګۍ کې راولو. بیا به الله رب العزت موږ په دې کې شاملوي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.